انتهائی محترم مسلمانان ورونو دا د محرم الحرام میاشتم د محرم الحرام کی دا شیعگان حضرات روزی یکم نا تر لسمو پوری دا غوی خپل رسوماتی دا غوی خپل طریقه کاری اغا طول وکی لیکن پا دا محرم الحرام کی دا دیو مجالس کی گیزے پسے باندی وس په د میډیا مخکې به ردیو د مجالسو تر حده پورې محدود وم اوس چونکې د سوشل میډیا دور دی د دې وجې نه د هغوی د مجالسو بعضې هغه خبرې بهر میډیا ته راوځي په هغې سره د مسلمانانو اهلسنت والجماعت دل ازاري وشي مذهبي جذبات محروم شي بیا په د میډیا باندې مو هر سړي ځان ته مایک پیدا کړی دی او هغې د ځان دپاره پیجونه جوړ کړي دي د خپلو دغه پیجونو د مخکې کولو دپاره یا د $2-3 دپاره دغه بې ایمانه دا د الله د پیغمبر دشمن ته ورځي دا د صحابه کرامو دشمن ته ورځي د دین هر دشمن ته به ورځي او د هغې په ګوښو کې به ګوتې وهي کوشش یې دی چې د دې نه داسې یو مردار او خبیثه خبره راوباسي بېشکه که به هغې سره د الله قرآن سپکاوی کیږي دی نعوذ بالله که د رسول الله سلم عزت او د هغه ذات ته نقصان تکلیف ته رسیږي مشکل جوړیږي دی که د الله د پیغمبر د صحابه او عدالت د هغې شان ورسره کمیږي دی لیکن چې دغه د لیوني سپي $2-3 ځان ته وګټي همدغه مصیبت دې ورځو کې د صحابه کرامو په حواله سره بیا دا لکه رسپو لګي اشیر دی وباز ذاکرین دې وجه نه په دې ورځو کې مونږ فرض ګڼو چې د صحابه او عظمت د صحابه او عدالت د خپلو مسلمانانو په ذهن کې ورواچو او د دغه مردارانو د دغه سپو د کومې ژبې چې د صحابو په خلاف کلاو دي چې مونږ مسلمانانو ذهنونه او د هغوی عقیدې د هغې نه بچ کړو ځکه صحابه کرام زمونږ د دین بنیاد دی صحابه کرام زمونږ د دین بنیادونه دي مونږ سره که نن قرآن را سره دی مونږ سره که نن احادیث د رسول الله را سره دي مونږ سره که نن سنت د رسول الله را سره دي مونږ سره که نن مونځ کوو روژه نیسو حج زکات جهاد دا څومره اعمال یې د اسلام او شریعت چې را سره دی دا د صحابه کرامو مرهونې منت دی ځکه دا صحابه دا زمونږ د دین راویان دي دا زمونږ د پیغمبر ملګری دي دا زمونږ د پیغمبر ملګری دي دا زمونږ په پیغمبر باندې خپل ځانونه قربان کړي اولادونه قربان کړي خپل مالونه قربان کړي د دې وجې نه مجدد الفسانی رحمه الله یو ځای کې بحث کوي دا د روافضو اعتراضات نقل کوي وایي عثمان غني رضی الله تعالی په مال غنیمت کې خیانت کړی نو هغه جوابات ورکړي خو هلته یوه نکته دی بیانوي مجدد صاحب هغه وایي ای الزام بر قرآن است د عثمان په لاس باندې الزام دا د عثمان رضی الله په لاس باندې الزام نه دی دا د الله په قرآن باندې الزام دی ځکه په کم لاس باندې چې ته الزام لګې چې په مال غنیمت کې خیانت کړی بدبخت لږ وګورو دغه لاس خو قرآن هم راجمع کړی دی نو که دا په بیت المال کې خاین شو دغه لاس نو دې لاس خو قرآن هم راجمع کړی دی بیا خو هلته هم دا خاین شو نعوذ بالله نو ته بیا قرآن په کوم بنیاد باندې باندې دا وکړې دې وجې نه په صحابو باندې اعتراض کول د صحابو عدالت مجروحه کول دا قرآن مجروح کول دي دا احادیث مجروح کول دي دا د الله د پیغمبر سنت او کوم دین او اسلام چې مونږ تاسو ورته وایو د نجات ذریعې ګرځو د هغه کنډم کول دي هغه مجروح کول دي دې وجې نه محترمو د اهلسنت عقیده دا ده چې د صحابه د تمام صحابه کرامو محبت دا د ایمان حصه ده د دیو احترام واجب دی د دیو په باره کې خپل ژبه په کنټرول ساتل د دیو سره ښه ګمان لرل دا د مسلمان باندې فرض دی او قرآن مجید کې تاسو ګلاو کوي یقین مو که په کم طریقو سره د الله قرآن د دې صحابو عظمت بیانوي شان یې بیانوي مرتبې بیانوي که صحابه کرامو چرته د یو خفګان موقع راغلی د الله قرآن کې دفاع کړې ده چرته یو مشکل راغلی د الله آیاتونه نازل کړي دي صحابو د رسول الله نه تپوس کړی دی قرآن راغلی دی
صحابه تاریخی شخصیات نه دي، صحابه قرآنی شخصیات دي. یو ځای الله فرمایي سورة فتح آیات نمبر 18 کې لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. یو موقراله د الله پیغمبر د عثمان د بدل غستو لپاره صحابه را جمع کړي په مرګ باندې بیعت اخلي. الله قرآن را لګي لقد رضي الله عن المؤمنين، الله راضي دی، راضي شوی دی، ته خوشاله دی د هغه مؤمنانو نه کله چې ستا سره دغه ونې د لاندې بیعت کوو. او مخکې وفرمیل فعلم ما في قلوبهم، دا سره نوم د پاره نو ناس د دروغ بیعت یې نه کوو، د دیو د زړونو د اخلاص نه الله خبرو. دا مخلصین او تاسو سره په مرګ باندې بیعت کوو، که موقع راغلی وی یقینا دیو بخپل سرونه شیندل او په هغه باندې به ودې ورو. الله دې د رضا اعلان هم کوي او د هغوی د زړونو په حال باندې چې الله عالم دی د هغې اخلاص هم بیان کړ. نو چې د کم جماعت د اخلاص او د ایمان ګواهي الله ورکي، بیا کم بخته دی چې هغه په هغوی په باره کې به ژبه وخسي. دویم ځای وفرمیل سورة التوبه آیات نمبر 100 کې والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار. دوه ډلې وې په د اصحابو کې، یو ته انصار وایو چا چې د دیو نصرت کړی، او بل ته مهاجرین ویل چا چې مدینې منورې ته هجرت کړی. والذین اتبعوهم، او هغه خلک چې د دیو تابعداري وکړله باحسان په نیکۍ سره، رضي الله عنهم ورضوا، الله راضي دی د هغوی نه. د صحابو نه الله راضي دی، دیو د الله نه راضي دي. وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ای الله ورله جنتونه تیار کړي دي چې د هغې د لاندې به نهرونه بهیږي، همیشه به یې پکې، او د دې لپاره لوی اجر دی. قرآن مجید ذکر لرم، یعنی د صحابه کامیابی صرف د صحابه کرامو په اتباع کې ده. صرف دا دغسې خلک چې دا مقتداګان جوړ شو، تاسو به د دې اتباع کوئ، الله به درنه راضي کړي. دا صرف عام جماعت نه و، دا مقتدا جماعت الله وګرځو. او دویم اوس چې کوم سړی د دې د اتباع په ځای په هغوی تنقیص شروع کړي، نو دا به په کومه لار ځي؟ دا به جنت ته څنګه ورسي؟ دریم ځای الله رب ذوالجلال وفرمیل د دې صحابه ویرام مبارک سورة فتح آیات نمبر 29 کې محمد رسول الله، محمد د الله رسول، محمد والذین معه. انداز ته خو ګوره، نبی علیہ السلام والذین معه او د هغه ملګري، نسبت محمد رسول الله ته دی، دا د محمد رسول الله ملګري دي. تا ته که یو څوک زما واسطه درکړي، نسبت درکړي، یاره پلان کې او د هغه ملګري، ته به یې څومره خیال ساتي. تا ته که یو څوک زما د ګاونډ او زما د کلیوال ما سره د محبت دی، د هغې واسطه درته درکړي، زه د پلانګي ګاونډي او کلیوال یم، ته به څومره خیال ساتي. مخکې ورځو کې د نوخار کې یو ذکر راته چا وویله، ویل یو کس راغی زمونږ ولاړ ګاډی ووهو، ویل بیا خو چې موږ راورسېدو پولیس هم راغله، ویل پرچه کېدله، خو ما ته ویله بیا ویل راته ویله چې د ده کلیوال یو د ګاونډ کې اوسېږو، ویل بیا هم ته معذرت وکړو پرې هم ښودله. زما په ګاونډتوب باندې یو سړی ستا دغومره احترام کوي، دومره خیال نه ساتي، دا خو د محمد رسول الله ملګري دي، والذین معه او د هغه ملګري. او مخکې قرآن صفات ذکر کوي په آیات، یو صفت یې ذکر دا عبادت گزار دي، په دې آیات کې الله د صحابو صفت دا عبادت گزار دي. دویم صفت یې ذکر کوي په خپل منځ کې رحم دل رحماء بینهم. دریم صفت یې ذکر کوي د الله د رضا طلب کوونکي، ته چې ګورې هر حالت کې به دې غواړي، کوشش کې به چې الله راضي وي، هر کار کې به مقصود به الله رضا وي، اخلاص به الله د زړونو حال یې بیانوي. او بل د دیو په مخونو باندې د عبادت اثار به تا ته ښکاري. نو د کوم چا په باره کې چې الله رب ذوالجلال دومره لویه ګواهي ورکړي، بیا په مخلوق کې به د چا څه جرأت وشي چې په دغه صحابو پسې به خبرې وکړي. او د دغه صحابو باره کې سوره حشر آیات نمبر 10 کې الله فرمایي والذین جاءوا من بعدهم، هغه کسان چې د دې صحابو نه وروسته راځي، یقولون هغوی به وایي ربنا ای رب زمونږه، ربنا اغفر لنا، الله مونږ وبخه، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، او چې زمونږ نه غرونه چې زمونږ نه مخکې په ایمان سره سبقت کړی، مخکې والی کړی، صحابه کرام.
سبق ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. الله هغه صحابو ته زمون بزرونو کې خیره مرا ولا کینه مرا ولا بغض مرا ولا حسد مرا ولا دشمنی مرا ولا. او امام رازی رحم الله دې آیت دلان دي لیکي وی فمن لم یو د مؤمن شان بدای د صحابو تذکره په خیر سره کوي د وی د پاره به دعا کوي. فمن لم یکن کذالک یو څوک چې دغه سینوي بل ذکرهم بسوی بلکې دا صحابه په بدای سره یادي کان خارجا من جمله اقسام المؤمنین دا سړی د مؤمنانو د ټولو قسمونو نه خارج دی. اعلی قسم هم نه دی ادنا هم نه دی متوسط هم نه دی دا بدبخت کافر دی د اسلام نه خارج دی. نو چې اوس ته به کنځل شروع کړي د صحابو په عظمت حملې شروع کړي یاره پلان کې صحابي زما لپاره قابل عزت نه دی قابل تکریم نه دی نو تر قرآن د آیت تکذیب نه کوې تا له دې قرآن مقابله ونه کړله. او بل ځای الله فرمایي سوره حشر آیت نمبر 8 کې د صحابو تذکره کوي الله اخر کوي اولئک هم الصادقون دا رښتونی خلک دي دا د ایمان په دعوه کې رښتونی دي د دیو په زړونو کې اخلاص دی پیغمبر تاسو سره چې کوم لګیا دي دا رښتونی خلک دي دا رښتونی مؤمنان دي. نو چې قرآن د چا په باره کې رښتونی ووایي او ما او تا بې د هغې په باره کې بکواس کوو موږ وایو نه دا منافقانو نعوذ بالله موږ وایو نه دې صحابو غدر کړی و نه دا صحابه د خپل مفادو دپاره لګیا وو. بیا ته ووایه چې قرآن رښتیا وایي که ته رښتیا وایي. او بل ځای فرمایي اوله سپاره کې اولئک علی هدی من ربهم دقه کسان په خونه د رب خپلو و اولئک هم المفلحون او دیو کامیاب دي. الله د هدایت هم ګواهي دا په هدایت دي د الله طرف نه چې کوم هدایت راغلی او دا هدایت او دا صحابه د الله عظیم ملزوم ګرځېدلي وو. صحابه او هدایت د یو بل نه جدا کېدی نه شو و اولئک هم او دا کامیاب خلک نو کامیاب خلک په هغې پسې خلک کنځل نه کوي د صحاب د کامیابو خلکو په لار باندې لاړ شي نو دی هم کامیاب شي کامیابۍ ته ورورسي. او بل ځای وفرمیل د دغه صحابه کرامو په باره کې رضی الله عنهم ورضوا عنه بس هغه سرټیفیکټ یې ورته ورکړو الله د دیو نه راضي شوی دی بس. او امام ابن عبدالبر رحمه الله په تذکره کې لیکلي الاستذکار کې لیکلي دي الله چې د چا نه د راضي کېدو دغسې اعلان کوي دا سرټیفیکټ ورکوي الله ته پته وه دیو به آینده مستقبل کې دغسې کار نه کوي چې زه پرې ناراضه کېږم دیو به آینده کې دغسې کار نه کوي چې دیو ته نقصان ورسوي سرټیفیکټ یې ورته ورکړو بس دا جنتي خلک دي دا کامیاب خلک دي زه ورنه راضي شوی یم بس. امام ابن کثیر د آیت لاندې لیکي ویا ویل من هؤلاء ابغضهم او صبهم او صب بعضهم افسوس په هغه خلکو باندې چې دیو د صحابو یا د بعضې صحابو سره بغض ساتي بد رد وایي د هغې فاین هؤلاء من الایمان د دې خلکو ایمان په قرآن باندې کوم ځای دی ولې اذ یصبون من رضی الله عنه دیو په هغه چا پسې بد رد وایي د چا نه چې الله د راضي کېدو اعلان کړی دی. الله خو وایي اولئک هم المفلحون دا کامیاب دي. الله وی اولئک علی هدی من دا په هدایت باندې دي. الله وی اولئک هم الراشدون دا هدایت یافته دي. قرآن وی اولئک هم الفائزون دا کامیاب خلق دي. قرآن وی رضی الله عنهم ورسول الله ته راضي دي. قرآن مجید 300-400 مقاماتو کې د هغوی عظمت بیانوي شان بیانوي مرتبه بیانوي مناقب ذکر کوي اعتراض پې کېږي قرآن جوابات کوي رب ورنه راضي دی کم بخته به ته ورنه ولې نه راضي کېږي. دې خو معنا دا ده یا خو به قرآن رښتونی یا به دغه رافضي رښتونی دا خو نشي کېدی چې قرآن دې دروغجن شي. قرآن رښتونی دی روافض د صحابو دشمنان دروغجن دي. او یو ځای فرمایي سوره حدید آیت نمبر 10 کې د صحابو تذکره کوي او بیا په آخره کې وفرمایل وکلا وعد الله الحسنی. دا ټول صحابه چونکې کامیاب دي په دیو کې په خپلو کې درجې شته دی د چا درجه اوچته ده د چا هغې نه لږې کم لیکن یاد ساتئ د هر یو صحابي سره الله د جنت وعده ده دا ټول کامیاب دي دا د هر صحابي سره اعلی دی که ادنا دی که متوسط دی د هر صحابي سره د الله د جنت وعده ده. نو چې د الله ورسره د جنت وعده ده بیا ته ولې نه دغه کېږي.
او احادیث هم کې د صحابو په باب کې تاسو وګورئ دومره زیات دي. یو ځای نبی علیہ السلام فرمایي بخاري مسلم کې دا حدیث دی ابو سعید خدری راوی دی لا تسبوا اصحابي زما صحابو پسې بدرد مه وایي. یو کنزل دی کنزل کې عربی کې دی ته شتم ویلی شي یو بدرد ویلی چا په باره کې صحیح خوله نه خوځول د هغې تذکره په صحیح الفاظو کې نه کول هغې ته سب ویلی کې لا تسبوا اصحابي زما د صحابو په باره کې غلطه ژبه غلطه خوله مه خوځوئ. فوالذي نفسي بيدي قسم مې دی دغه په هغه ذات وي د چا په قبضه کې زما ساه ده د الله پیغمبر قسم خوري هغه خبره نه کوي. لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا تاسو کې یو څوک دا د احد غرم سره خرج کی د احد د غرم سره چا سره ورسره دي څوک یې خرج کولی شي دومره سره خرج کی صحابه کرام یو مد نو خیرات یې کړی دی که نه هغې ته هم بلکې د دې نیمې ته نه رسېږي رسره ولې دا د رسول الله صحابه دي دا د الله انتخاب و رسول الله صلی الله علیه وسلم صحبت ورته میلاو شوی د هغې تربیت کړی په دغه زړونو کې چې کوم اخلاص دی هغه د امت د بل چا په زړه کې نشي کېدل. او یو بل ځای وفرمل ابن مسعود رضی الله راوي دی ویل خیر الناس قرني ثم الذین یلونهم په تاسو کې بهترین دا زما زمانې والا خلک صحابه کرام دي ثم الذین یلونهم بیا کسان چې دیو ته نږدې دي یعنې تابعین د دې امت د ټولو نه بهترین خلک د الله پیغمبر فرمایي دا صحابه دي. نو آیا مفضول سړی به راباسي په افضل پسې به کنځل کوي د الله پیغمبر چې ورته بهترین ویلي دي بیا د بل چا څه ضرورت دی چې هغې پسې بکواس کوي. او یو بل ځای د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمیل انس ابن مالک راوي دی آیت الایمان حب الانصار وآیت النفاق بغض الانصار د محبت علامه دا د صحابه کرام انصار صحابه د هغوی سره محبت دی او د دوی سره بغض لرل دا د نفاق علامت دی. یعنی په یو زړه کې د صحابه بغض او ایمان نشي جمع کېدی دلته چې د صحابه سره بغض وي بیا به ایمان لري کې کفر به راځي. یعنی د صحابه سره بغض لرونکي دا منافقان دي او د الله پیغمبر په دومره سختو الفاظو کې الله الله فی اصحابي دومره سخته واسه زما د صحابه باره کې د الله نه ویرېږئ درې ځلې ویله زما د صحابه په باره کې تاسو د الله نه ویرېږئ زما د صحابه په باره کې تاسو د الله د سخت الفاظ لا تتخذوهم غرضا بعدي تاسو زما نه وروسته دا نشانه مه جوړوئ چې تاسو دې پسې بد رد وایي تاسو زما په صحابو پسې خبرې کوئ. ویې فرمیل فمن احبهم فبحبي احبه چا چې دیو سره محبت وکړو دی ما سره محبت و ځکه زما د ملګرتیا د وجې نه د صحابو سره محبت وکړو دا زما ملګري وو دا زما شاګردان وو دا زما تربیت یافته وو. او ومن ابغضهم فببغضي چا چې دیو سره بغض وکړو اصل کې ما سره بغض و هغه زما د بغض د وجې نه زما د صحابو سره بغض وکړو. او ومن اذاهم فقد اذاني چا چې زما صحابو ته تکلیف ورکړو هغوی ما ته تکلیف راکړو. ومن اذاني فقد اذى الله چا چې ما ته تکلیف الله ته تکلیف ورکړو. ومن اذى الله چا چې الله ته تکلیف ورکړو زر ده چې الله په یو داخله راونیسي دا سړی د الله د عذاب سره مخامخ شي. او یو بل ځکې خو ښکاره وفرمل اذا رأیتم الذین یسبون اصحابي فقولوا لعنة الله تاسو چې هغه کسان وایي نه چې صحابو پسې غلطه خوله خوځئ که نور وستی نه کېږي ورته وایي ستا په دا شر باندې د الله لعنت وي. بعضې خلکو په دا حدیث کې کلام کړی دی لیکن د صحابو عظمت د هغوی مناقب د هغوی دشمنۍ مذمت دا د قرآن نه ثابت دی دا د حدیث متواترو نه ثابت دی. نو که په یو سند کې معمولي ضعف کمزوري راغله دې ته د قرآن او د سنت او د اجماع امت تایید ورته میلاو دی هغه ضعف په دې سره ختمیږي نقصان نه رسوي دغې ته. او نبی علیہ السلام بل ځای وفرمیل ان الله اختارني واختار لي اصحاب الله زه منتخب کړی یم زه چڼ کړی یم او زما دپاره بیا زما د صحابه منتخب کړي. د صحابو انتخاب دا د الله انتخاب دی. څوک چې صحابو پسې بکواس کوي بد رد وایي دا د الله په انتخاب باندې اعتراض کوي. وجعلني منهم وزراء واصهارا دا صحابه زما دپاره دیونه وزیران جوړ کړي دي خرګنې جوړې کړي دي رونه جوړې کړي دي. وسيجيء قوم يعيبونهم وينقصون زر چې څه د بدبختو ډله به راشي هغه د دې صحابو عیبونه بیانوي کمې به بیانوي. فلا تواکلوهم خبردار دغه خلکو سره خوراک مه کوئ.
ولا تشاربوهم اسکاک ورسره مه کوئ ولا تناکحوهم رشته دارۍ ورسره مه کوئ ولا تسلموا علیهم چې مخې له درځي سلام هم پرې مه کوه وان مرضوا فلا تدکم بیماران چې بیمار پرسۍ ته مکمل بایکاټ د دغه خلکو نه وکړي د الله د پیغمبر حکم دی د خپلو ملګرو صحابه کرامو دشمنانو مبارک او یو ځای نبی علیه صلات وسلام فرمایي عمر ابن الخطاب رضی الله عنه راوي دی وایي سألت ربي عن اختلاف اصحاب مونږ وایو که نه صحابو کې جګړې راغلي راغلي وو هغه صحابه وو ستا کار نشته دی چې هغې کې ته ګوتې ووهي تا ته دا اختیار نشته دی چې د صحابو د هغه مشاجراتو د وجې نه ته یو صحابي سره بغض وساتې صحابه کرام ټول په اخلاص سره لګیا وو مشاجرات کې راغلي دي ستا د ایمان سره تعلق نه ساتي زموږ علماو ذکر کړي که څوک د صحابو جنګونه اسپلن کې صحابي دا کړي وایي دې ته به ویلی شي چې خپل مونځ زده کړه خپل لمونځ احکامات د اوداسۍ زده کړه د الله د راضي کولو نور ډېرې طریقې دي بس دې نه ته لاړه شه دې کې ته ګوتې مه تا سره کم تعلق ساتي د صحابه کرامو په منځ کې که جنګ شوی هغه مخلصین وو هغوی کې اخلاص و هغوی د حق طالبانو د جنګ نه وروسته هغوی کې صلح هم شوي واپس روغ هم شوي واپس د هغه علي رضی الله عنه زوی حسن رضی الله عنه راغلی و د حضرت معاویه رضی الله په لاس باندې بیعت کړی و په پوره دنیا کې د اسلام جنډه د اتفاق اوچته شوې وه کمبخته ته د هغه صلح نه وروسته تا د څه حق حاصل دی چې ته بېره صحابه مشاجرات چړې د دې وجې نه نبي علیه السلام فرمایي وی سألت ربي عن اختلاف اصحاب ما د خپل رب نه د خپل صحابو د اختلاف باره کې تپوس وکړو که دیو کې ما نه وروسته اختلاف راشي څه به کېږي څه به ویل فأوحى إلي يا محمد ما ته وحي وغلوي محمد الله راته وحي وغلوي له محمد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم ستا صحابه زما په نسبت باندې په منزله د ستورو دي دا ستورو تاسو کتلی د بعضو رڼا زیاته وي د بعضې کمه وي بعضې واضح وي بعضې ډېر واضح نه وي بعضها اقوى من بعض ولكن ولكل نور فمن اخذ بشيء مما هم عليه من اختلاف فهو عندي على هدى الله پیغمبره څوک چې څنګه به دا کم ستوري پسې روان شي که نه مخکې خو د لارې مارې دا قصې به نه وي په دې ستورو پسې به خلک الله اوس هم دغه څیزونه د دغه سیارو د دغه څیزونو نه لارې حاصلې تا ګوګل او دا نور میپونه په کم ستوري پسې چې څوک روان شو هغه لاره بیا موځي نو په کم صحابي سره چې پسې څوک روان شو هغه به هدایت بیا موځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا وفرمیل ویل قال وقال رسول اصحابي كالنجوم زما صحابه په شان د ستورو دي فبأيهم اقتدیتم په کم صحابي پسې تاسو روان شو اقتدا وکړه تاسو به لار بیا موځئ تاسو ته دا حق نشته چې معاویه دا کارونه کړي پلانکي صحابي دا کړي نه ته پسې روان شه ستا لپاره دغه هدایت دی بس تا ته دا حق نشته چې بکواس وکړي او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل ځای وفرمیل فمن سبهم فعلیه لعنة الله والملائکة والناس اجمعین چا چې دې صحابو پسې لږ بد رد ویلا دا ژبه غلطه وه فعلیه لعنة الله د الله لعنت دی په هغوی باندې والملائکة د فرشتو لعنت دی پی والناس اجمعین د دې پوره انسانیت لعنت دی د الله پیغمبر لعنت کړی د صحابو په دشمنانو باندې او بل ځای وفرمیل اوږده حدیث دی په دې باب کې امام د امت د علماو فیصلې که تاسو وګورئ امام ابو زرعه د امام مسلم استاد تور شوی دی هغه وایي اذا رأيت الرجل ينقص اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فاعلم انه زنديق ته چې وګورئ چې یو سړی صحابو پسې بد رد وایي پوه شه د سړی زندیق دی ولې وذلك ان الرسول عندنا حق والقرآن حق وانما ادى الينا هذا دا قرآن خو موږ ته صحابو راوړی دی دا حدیث صحابو راوړي دي دا اسلام صحابه راوړي دي دا ټول خو موږ حق ګڼو که دا حق ګڼې بیا صحابه څنګه حق ګڼي که د صحابو کړی تا مجروح کړه خو تا قرآن مجروح کو تا حدیث مجروح کړه تا د رسول الله دین او شریعت بنیاد ویستلو نو ته په کوم بنیاد باندې بیا د اسلام منونکی د صحابه کرامو باندې حمله کوونکي په هغوی اعتراض کوونکی د دې حقدار نه دی چې دا ځان ته مسلمان وایي د اسلام ومني ده ته دا حق نشته دی چې دا د قرآن او حدیث د منلو دا ولري دا ټول حق دي نو بیا به صحابه هم حق ګڼي دا نشي کېدی چې به صحابه کرامو پسې بکواس کوې او بیا د الله قرآن او د پیغمبر حدیث هغه
او امام تو ذهبي صاحب په خپل کتاب کې کتاب الکبائر کې لیکي فمن طعن فيهم او سبهم چا چې دې صحابو باندې طعن وکړو یدی بس بدر دوی فقد خرج من الدين دا سړی د دین نه خارج دی جدا دی ومرق من ملت المسلمین د مسلمانانو د جماعت نه جدا دی نه د اسلام سره تعلق شته نه د مسلمانانو د ډلې سره تعلق شته ځکه د اسلام د بنیاد د نړولو کوشش کوي دا اصلي دیو جن محترم مونږ تاسو خپل جبې کنټرول ساتو له صحابه کرام مبارک یو صحابي په سبب بدرت نه وایو مونږ خپل مازغه خپل زړه د صحابه کرامو سره بغض نه راولو محبت به راولو مونږ خپل جبې کنټرول ساتو دا وی په باره کې به د خیر خبرې کوو د شر به نه کوو دیو جن ما په اول کې ذکر وکړو چې چونکې د محرم اول عشره تېره شوې ده دا شیګان ټول کال دی ماتمونه هم کوي په خدای که مونږ داسې تکلیف ټول کال دی جلوسونه مو باسي ټول کال دی مجلسونه هم کوي بلکې که زمونږ وس کېدو مونږ ورته شربت راوباسو دې لارې ته لیکن صرف یو درخواست کوو مونږ ته بازارونه مه بندوئ مونږ ته کوڅې مه بندوئ مونږ ته جوماتونه مه بندوئ په هغې کې مونږ ته سګنلي او زمونږ تجارتونو ته نقصان مه رسوئ صرف دغه یو درخواست کوو زمونږ د پیغمبر په صحابو پسې غلطې جګې مه خوځوئ بس هغوی معاف کړه الله پیغمبر فرمایل الله الله فی اصحابه زما صحابو باره کې د الله نه ویږي دیو ته مو د محمد رسول الله د صحابو دا د هغه ملګري دي هغه په باره کې د الله نه ویری چې غلطه مه خوځوئ دیو خو لګیایي د صحابه کرامو پسې بکواس بدرد بله ورځ چې د دیو ملا دی جواب نه کوي بل ومایي تپوس دې کوي د حضرت معاویه رضی الله تعالی مبارک ورته وایي معاویه مونږ قابل تکریم نه ګڼو یعنې معاویه رضی د دیو په نسبت منافق و نعوذ بالله کافر د رسول الله هغه صحابي چې هغه وحي لیکونکی صحابي و بعضې صحابه دغسې و چې وحي به نبي علیه السلام ته راله پنځه شپږ په هغه کاتبانو کې مشهور و یو پکې معاویه و رضی الله معاویه راشه د الله پیغمبر په دومره اعتماد که وحي به ورته ویل هغه به ولیکل او ته پسې لګیې خبرې پسې کې هغه معاویه د چا په باره کې چې قرآن مجید وایي احادیث وایي د بخاري حدیث اللهم اجعله هادیه و مهدیه یا الله دا معاویه هادیه و مهدیه وګرځوه چې دا په خپل هم په هدایتي د نورو خلکو لپاره هم د هدایت ذریعه وګرځي چې خلکو ته رهنمایي کوي هغه معاویه چې هغې ته د صحابیت شرف حاصل و او ابوبکر صدیق رضی الله په خپل دور کې شام ګورنر کو عمر فاروق رضی الله عنه چې راغی عثمان رضی الله راغی هغوی د ده امانت او دیانت او د ده راستبازۍ او د ده هغه پوهې ته چې وکتل هلته برقرار وساتو دی معزوله نه کړو تر اخره پورې دی د شام والي پاتې شو انشاءالله زه به کومه جمعه کې د هغه په حالاتو باندې خبره وکړم لیکن دومره وه یورپ ته چې اسلام را رسېدلی دی تللی دی د معاویه رضی الله په دور کې دی عجمو ته مونږ تاسو ته چې راغلی دی د معاویه رضی الله په دور کې را رسېدلی دا پېښور چې فتح شوی دی تاریخ بل وګوره سنان ابن سلمه رضی الله تعالی کم چې په اصحاب بابا په نوم باندې مشهور دی دا د معاویه رضی الله تعالی په دور کې خوست ته راغلی دی د هلته نه په سند باندې حمله ور شوې د دلته نه راغلی په دا پېښور په دا هغو کې هندوان اوسېدله یا نور قسمه خلک به دلته هغوی جهاد کړی دی تبلیغ یې کړی دی خپل ژوند او زندګي اخرنۍ سلګۍ یې دلته کړي دي نن هم د هغوی قبرونه جوړ دي ما او تا که مسلمانان یو د هغوی د مروړې ملت دا د معاویه رضی الله تعالی په دور کې شوي دي بحری جهاد چې شروع شوی دی معاویه رضی الله تعالی شروع کړی دی د هغه تدبر د هغه حلم د هغه اخلاص د هغه پوهه تا چې را جمع کې یقین وکړه الله هغه شان ورکړی و عظمت بیا ته د هغه معاویه رضی الله تعالی مبارک وې موږ هغه قابل عزت او قابل تکریم نه ګڼو ته مه ګڼه لیکن په میډیا دا بکواسات خو مه کوه کلیپ رسېږي دې وجې نه موږ د خپلو حکومت نه موږ د حکمرانانو نه صاحب اقتدار نه ریاستي ادارو نه دغه ټولو نه موږ مطالبه کوو فرقواریت په دې خو نه ختمېږي چې ته موږ ته خو دلته راځې ته وایې ژبه کنټرول وساته لیکن هغه سپي دې موږ ته په روډونو باندې راخو پرېښي دي د صحابه کرامو په عظمت باندې حملې کوي هغه صحابه کرامو خلاف بکواسات کوي زه په دغسې وخت کې موږ نشو چپ کېدی الله د پیغمبر حکم دی فقولوا لعنت الله علی شر دغه سپو ته ووایه د الله لعنت دي ستاسو په شر موږ د خپل پیغمبر حکم دی ردی سیز دا کنټرول که فرقواریت دا نه دی زموږ ژبې باندې فرقواریت هغه دی
چې څوک د صحابه کرامو پسې غب غب کوي بکواس کوي هغه ژبې بندې کوي هغه کتابونه به د ملک بند کوي کم خلک چې روډونو ته راوځي زمونږ د پیغمبر په بیبي ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی پسې کنځل کوي هغې ته زناکاره وایي نعوذ بالله د چا صفایي چې قرآن بیان کړي سورې نور کې پوره رکو دغه په برات کې راغلی ده د رسول الله صحابه ته خلفای راشدینو پسې بکواس کوي او اوس میډیا ته خبره راغله نو دا خو دلزاري ده دا خو په مسلماناتو باندې حمله ده دا خو د پیغام پاکستان خلاف ده دا خو د پاکستان د آئین د هغه حدود او تعزیراتو نه خلاف ده تا په کوم بنیاد باندې زمونږ ژبه بندولو دپاره خو فوراً دا رسېږي لیکن هغه چې دغه بکواس کې ستا د عمره جوماتونه یې راله بند کړي د اذان په هغه ته وګوره دا کوم بازارونه چې ورته دي بند کړي وي څو جوماتونه یي په دې کې 15 20 30 ډېر وخته په دې کې مونځ ونه شي په دې کې اذان ونه ویلی شي ته ورسېدې کاروباریانو ته دا بازارونه د دې بند دي د کروړونو د اربونو د لکونو نقصانات د دې وشي دا کومه دومره هغه صحیح عبادت دی چې خامخا ته زمونږ بازار ته عبادت راولې کم سیس چې روډ ته راووتو دا عبادت نه دی دا شرارت دی بهر میدان ته وباسه 15 ورځې نه 20 ورځې دې لګي پوره کال دې لګي پوره میاشت دې لګي زمونږ وس کېدو به شربت به ورته ورلیږو مونږ وس کېدو خدمت ته به ورته ورځو انشاءالله لیکن کم از کم داسې بند کوي پرخوریت د ختمېدو سبب دغه دی لاره دغه ده دا د پرخوریت د ختمېدو لار نه ده چې هغه پسې ورځي هغه ترې کلاو ازادي ورکړې ده زمونږ سګنلې ورته بندي کړي جازونه هغه ته ګرځي تمام پولیس تا تر سی سی پي پورې د آی جي پورې هغه ټول راشي په روډ ورته منډه تاسو دومره غلامان یې د دغه خلکو دا د رسول الله د صحابو دشمنان دي دومره سکورټي هغې ته ورکول دومره حیثیت ورکول دومره توجه ورکول او بیا هغه دغسې کلاو پرېښودل چې غباره وکړي دا په هېڅ صورت قابل برداشت نه دي الله رب ذوالجلال دی صاحب اقتدار هغوی ته الله رب ذوالجلال پوهه ورکړي الله دې عقل ورکړي د دې ټولو څیزونو تپوس به کېږي حساب به کېږي حکمراني طاقت منصب د تلونکي راتلونکي نن شته سبا به نه هغه مشرف و ډډه به خپله خدای مې هو اخر وخت کې د هغه حالت تا کتلی و په څه حالت باندې دا نور دي چرته یې وړه مالونه چر هغه منصبونه ختم شو نن به په قبر کې خپل رب ته هغه جوابدهي جواب به ورکړي د قیامت په ورځ د حشر په میدان کې هغه صحابو سره به ته په کم مخ باندې ملاویږي د رسول الله حوض کوثر ته چې ورځي اوبه اخلي ته به څنګه ورځي تا د خپل منصب دغونه محبوب دی زما اقتدار ته طول ملاو شي الله دې موږ د صحابو سره محبت کوونکي جوړ کړي د هغوی د بغض د ایمانۍ علامت دی الله دې موږ د هغې نه وساتي واخر دعوانا